او انشاءالله حقایق مخکې را روان دي. اهل حق علما، اهل حق خلک هیڅ کله دغسې کار نشي کولی. مخکې به انشاءالله حقایق نور هم راښکاره شي. لکه اوس په سوشل میډیا باندې خبرې روانې دي، یو تصویر شیر کېږي د دغه سړي چا چې دغه ظلم کړی دی، مخکې ږیره خریلې ده، شی پې مکمل کړی دی، او دغه رنګې ورپسې چې دا اوسنی چې کوم تصویر دی نو په دې کې غټه غټه ږیره ده. اوس خبرې دا شروع دي چې دا سړی بالکل نه عالم و، مستند عالم نه دی، مستند قاري نه دی، د کومې مدرسې سند تر دې پورې چې د دغې مدرسې هم رجسټریشن د کم بورډ سره نه دی شوی، لکه مختلف بورډونه د وفاق المدارس یا داسې تنظیم المدارس یا داسې نور چې کوم بورډونه دي، دغې کې کمې مدرسې سره د دې الحاق هم نه دی شوی، رجسټریشن هم نه دی شوی. نو بیا دا سړی د کم ځای نه راغی، د ولې داسې کار وکړو، د ولې ټولې مدرسې بدنامې کړې، د ولې دومره ظلم بربریت وکړو. نو په دې ټولو خبرو باندې به انشاءالله وخت ګواهي ورکوي، حالات به ګواهي ورکوي، رو رو خبرې را روانې دي انشاءالله. مخکې به ټولې خبرې واضحه شي او دغه دیني مدرسې به انشاءالله همیشه سرخرو وي، د اهل حقو مدرسې او دغه دیني مرکزونه دا به انشاءالله همیشه تر قیامته پورې به دا قایم وي. او هغه خلک چې هسې بیسۍ خپل ځانونه ووهل، خپل خباثت یې راښکاره کړو، دا به مخکې مختورن وي، اوس به مختورن وي او بیا به مختورن وي انشاءالله.